ډاکټر صاحب مونږ تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو، خوش آمدید درته وایو او تاسو ډیره مننه چې زموږ مینوال ته دومره ښه تاسو ټپس ورکوي او دونه ښه انفارمیشن ورکوي. ډیره مننه ساجد صاحب، تاسو هم شکریہ چې موږ ته موقع راکوي بار بار چې مینوالو سره په مختلفو موضوعاتو چې دي نو خبرې اترې چې دي هغه وشي. ډاکټر صاحب پروګرام ریسپانس ډیر ښه راځي او اوس مونږ کوشش دا وي چې د مینوالو د وینا مطابق مونږه ټاپک سلیکټ کړو چې د هغه ټاپک مونږ سلیکټ کړو چې د کم پیشنټ په هر کور کې تقریبا موجود وي، ډیر کامن ډیزیز چې وي هغه مونږه روچتو لکه څنګه په قدمونو کتونکو په تیر پروګرام کې ما ویلي وو چې را روان پروګرام به زموږ وي په ارترایټس باندې، یعنی د جوړونو بیماری. کم ورونه خويندې چې د جوړونو د بیماری ښکار وي نو هغې د پروګرام ضرور وګورئ، هغې ته به ډېر زیاته استفاده حاصل شي. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د جوړونو بیماري دا دی څه شی؟ مننه ساجد صاحب. لکه د ټول نه اولینی خبره خدا ده چې ډیر موزي مرض دی، خدای دې انسان وساتي. زه صرف د مسلمان ذکر نه کوم، بني نو انسان دې خدای وساتي، ځکه چې ډیر زیات تکلیفونه ورسره پیدا کیږي. د جوړونو بیماری لکه د هغې مونږ کلاسیفیکیشن کولی شو یا د هغې مونږ درجه بندي چې د هغه کولی شو، او د هغې پہچان چې دی نو هغه هم مونږ په څلورو صورتونو چې دی هغه بیا کولی شو. د جوړونو د بیماری لکه غټ څلور نشانی چې دي د هغې په سبب باندې مونږ د دې تشخیص چې دی هغه کولی شو چې دا د جوړونو بیماری ده او که نه ده. په اول نمبر باندې دا دی چې هغې ته موږ وایو چې د جوړونو سوزش یا د جوړونو په پړسوب، یعنی اولینې نشانی چې د هغه موږ په دې صورت باندې اخلو. دویم صورت چې د هغه موږ اخلو چې د هډوکي هغه صورت چې د هغې شکل چې دی هغه بدوزه شوی دی یا شکل چې دی هغه بګړاو شوی دی، شیپ چینج شي، شیپ چې دی د هغې چینج شوی دی، یا د جوړ څه بیماری، او یا د دې نه علاوه متفرق یا میسلینیس چې ورته موږ وایو یا هغه بیماریانې. لکه د دې څلورو په بنیادونو باندې یا څلور غټې نشانیانې چې دي په دې باندې موږ د جوړونو د بیمارۍ تشخیص چې دی هغه کولی شو. خو که بیا موږ راځو چېرې د جوړونو بیماري چې دی لکه دی څه شی، اول موږ وګورو چې په هغې کې لکه کم قسم سیس چې دی هغه پیدا کیږي. یو خو داسې دی چې په هغې کې ډي جنریټیو چینج چې ورته موږ وایو چې په هغې کې د هغې په فیل کې، د هغې په کوالټۍ کې، د هغې په معیار کې کموالی راشي. یعنی د جوړ چې کم فیل دی، د هغه چې کم کار دی په هغې کې، یا د هغې چې کم معیار دی یا د هغې چې کم شیپ دی په هغې کې کموالی راشي، نو هغې ته موږ وایو چې ډي جنریټیو چینج. بل چیز دی چې د هډوکي هغه ټوس شکل اختیارول چې هغه بالکل هارډنس چې دی هغه پکې پیدا شي، نو دا هم د هډوکو په بیمارو کې عام طور باندې ملاویږي. د جوړونو مرض لکه عام طور باندې چې کیږي نو هغه د 40 کالونو بعد، او عموما لکه د وجود نه غټ او درانه خلک چې وي چې د هغوی وزن، د هغوی ویټ چې دی هغه د نارمل مقدار نه چې دی هغه زیات وي، او د هغوی د باډي هایټ چې دی هغه هم ورسره سیوا وي، نو په داسې خلکو کې د هډوکي د بیماری تکلیف چې دی نو هغه پیدا کیږي. ځکه چې د هغوی د هډوکو سرې چې کومې دي یا د هغې چې کوم سرونه چې دي هغه په خپل منځ کې ګساوېدل چې دي شروع شي، یا په خپل منځ کې هغې کې رګړ چې دی هغه شروع شي چې د هغې رګړ د وجې نه هغوی ته نور تکلیفونه چې دي هغه زیاتیږي. یا یو قسم کیمیکل ماده چې د دې جوړونو د په منځ کې چې هغه تعمیري او تخریبي لکه دواړه صورتونو کې پیدا کېدلی شي، چې هغه میټابولیک هغه ورته موږ وایو، د هغې هم لکه هغه تهنشین کېدل یا هغه کېناستل، نو د هغې د وجې نه هم لکه په دې کې درد چې دی هغه پیدا کېدلی شي، یا یو صورت چې دی هغه پیدا کېدلی شي. یا گوشت خوره چې ورته موږ وایو چې کوم د هغې سره یا عقله ورته ویلی کېږي یا گوشت خوره ورته ویلی شي، یا بریدګي چې دی هغه هم ورته ویلی کېږي. کوردراپن چې دی نو هغه هم د دې په هغه کې چې دی یو علامت راځي. د دې نه علاوه چې کوم مسامونه دي یا موږ ورته کری مسام چې دی هغه وایو، د هغې سختوالی، نو هغه هم
لکه یو خاص نشانی چې دی د هغې دپاره کیږي. یا هیجاني بېګاړ ورته موږ وایو چې هیجاني چې هغه څه داسې نفسیاتي بیماری چې د هغه راشي او د هغې د وجې نه د هغه په وجود کې چې دی بېګاړ پیدا شي او اچانک یو سیز چې دی هغه وشي، نو دا هم ممکنه ده. او لکه ډیر زیات د جراثیمو لکه زر هغه د سرمنې چې کوم بیماریانې دي د هغې زر عملې چې دي نو هغه هم په دې کې موږ حسابولی شو. یا د دې نه علاوه چې کوم هغه فټیک ورته موږ وایو یا تکان ورته موږ وایو یا تکاوټ ورته موږ وایو، نو هغه سیز هم په دې کې استعمالیدلی شي، یعنې د دې سبب چې دی هغه ګرځېدلی شي. یا په غوږونو کې یو مخصوص قسم کې شور چې دی هغه هم د دې د وجې نه محسوسېدلی شي. یا ډېر زیاته کمزوري چې دی نو هغه هم په دې کې محسوسېدلی شي. او د دې د وجې نه لکه یو خاص قسم رطوبت چې هغه د جوړونو په منځ کې چې هغې ته سنایل فلوډ وایي، د هغې د کموالي د وجې نه هم لکه په دا قسمه تکلیف چې دی هغه پیدا کېدلی شي. یا د عضلات د خپل حد نه زیاتېدل، یعنی عضلات کا بڑھ جانا، نو دا هم لکه د دې په هغه کې حسابېدلی شي. یا د دې نه علاوه د زړه څه داسې تکلیف یا د زړه دړکن چې دی هغه زیاتېدل، هغه هم په دغه د جوړونو چې کومه بیماري ده په دې کې پیدا کېدلی شي. یا د دې سره که موږ وګورو چې د هوموګلوبین کې د وینې چې کوم سره ذرات دي د هغې ذراتو کموالی او په هغې کې لږ پیله پن چې دی هغه پیدا کېدل. یا همدغسې وقتي طور باندې چې کوم سپینې ذرې دي د انسان په وجود کې د هغې زیاتوالی. او د دې سره سره که موږ وګورو چې د وینې چې کوم جمع کېدل دي یا انجماد خون چې ورته موږ وایو هغه هم په دې کې یو ضروري هغه چې دی هغه ګرځېدلی شي. او دغسې که موږ وګورو چې د وینې چې کومه بیرنګ او سیال ماده ده چې هغه په کثرت سره په هغې کې پروټین چې دی نو هغه ملاویږي چې کوم په ځناورو کې یا په مختلف سبزیانو کې چې دی او چې په اوبو کې حل پذیر دي، نو هغه په دې کې چې دی نو جم شي، یعنی موره کېدل چې ورته موږ په ساده پښتو کې وایو، هغه دې سره موره شي. دغسې که موږ وګورو چې کوم واړه جوړونه دي، د واړه جوړونو چې کوم ګوتې دي او د هغې چې کوم منځونه دي هغه دې سره متاثره شي. یا ریسټ جوینټ چې موږ ورته موږ وایو کلایي، یا هغه ورسره مغه شي. یا کوهني چې ورته موږ وایو، یا ورته سنګله وایو، یا ایلبو جوینټ چې دی هغه ورته وایو، هغه ورسره متاثره شي. یا کندې چې دي دواړې، شولډر اوږې دواړې هغه ورسره متاثره شي. یا ټخنې چې ورته موږ وایو، کومې د خپو چې ګیټې دي هغه ورسره متاثره شي. لکه دا ټول څیزونه چې دي نو دا یو په قرار بیا دې طرفونو ته ځي. خو ساجد صاحب بیا په شدید کیسونو کې که موږ وګورو نو هغه بیا مختلف شکلونه چې دي هغه اختیاروي. او واضحه سوزش چې ورته موږ ویلی شو، یا د جوینټ انفلیمیشن چې دی هغه ورته موږ ویلی شو، یا د جوینټ سویلنګ چې دی هغه ورته موږ ویلی شو، نو بیا په هغې کې را پیدا شي. کله هم چې بیماری چې ده هغه وخت په وخت زیاتیږي، نو په داسې جوړونو کې چې هغې ته موږ سټیفنس وایو یا اکړپن ورته وایو، یا او د هغې سره سره په هغې کې پړسوب چې دی نو هغه هم راتلل شروع شي. او دې سره د پټو زیاتېدل چې ما څنګه ذکر وکړه لکه مسکولر اټرافي چې ورته موږ وایو، نو هغه هم لکه د دې یو شکل دی چې د هغې د وجې نه هم دا سیز چې دی هغه را پیدا شي. او په اسانۍ سره چې دی نو دا لکه یو بل هغه ته چې دی متکل کېږي، یو مستقل علامات چې دی هغه جوړ شي د وجود، نو د هغې سره هم لکه زیات دردونه چې دي هغه محسوسیږي. او د دې نه علاوه که موږ وګورو نو د دې سره لکه ډېر زیات د تیز حالت چې دی په هغې دوران کې لکه چې هغې ته موږ اکیوټ سټیج وایو، تبه چې ده په هغې کې هلکا شات تبه چې ده هغه هم د دې په نشانیانو کې چې ده هغه شامله ده.
او د دې سره سره د زړه دړکن چې دی هغه زیاتېدل هم لکه د دې په نشانیانو کې شامل ده. یا د وینې ډیر زیات کموالی چې دی هغه هم د دې په کې شامل ده. او بل په دې کې سپینې خلیې چې کومې دي یا سپینې ذرې چې ورته مونږ وایو یا وایټ بلډ سیلز چې ورته مونږ وایو د هغې زیاتوالی چې دی هغه هم په دې کې شامل دي. یا ګلوبولین چې دي د هغې زیاتېدل نو هغه هم په دې کې شامل دي. یا د دې سره که مونږ وګورو ساجد صاحب چې په ډیر زیاتو خرابو کیسونو کې بیا نور هم په دې کې علامتونه چې دي هغه سیوا کېدل چې دی هغه شروع شي او کومې پټې چې دي لکه هغې ته مونږ مسل سپازم چې دی وایو او په هغې کې دردونه چې دي هغه زیاتېدل شروع شي. او یا د دې نه علاوه د هډوکي شکل چې دی نو هغه بالکل بدوزه شي یا هغه بدرنګ شکل ته چې دی هغه علاج شي. نو په دې وخت کې لکه د دې علاج چې دی هغه پکار دی لکه د دې نه مخکې د دې علاج چې دی هغه پکار دی ځکه چې د دې شکل کله بدوزه شي کله خپل شیپ چې دی هغه چینج کی بیا واپس خپل حالت ته راوستل او په دې کې چې کم سټیفنس راځي یا کړپن چې دی هغه پکې راځي نو بیا ډېر زیات مسلې چې دی هغه د دې نه پیدا کېدلی شي. او بیا دې سره که موږ وګورو چې د ګوتو چې کم بندونه دي او د دې دا منځ چې کم دی په هغې کې هم لکه یو قسم انفیکشن چې دی هغه پیدا شي یو سوزش چې دی هغه پیدا شي. او بیا د دې سره د جوړونو چې کم تکلیف دی نو د هغې سره بیا مختلف قسم انفیکشن چې دي د جوړونو چې کم راشي سوزش راشي پړسوب راشي نو د هغې سره لکه بیا مختلف قسم کمپلیکیشنز چې ورته مونږ وایو یا ډېرې زیاتې پیچیدګیانې چې دي هغه ورته مونږ وایو نو هغه هم ورسره بیا پیدا شي. ښه جي ډاکټر صاحب ماشه تاسو په ډېر ښایسته خبره وکړه. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې د جوړونو د بیمارۍ یو پیشنټ د دې ښکار کېدو والا دی هغه ته په سټارټ کې د خپلو علاماتو نه څنګه پته لګي چې یاره زما د جوړونو بیماري شروع شوې ده یا شروع کېدو والا ده چې کله یو ډیزیز کرونیک حالت ته نیتلی په سټارټ کې د هغې علاج ډېر په اسانه کېږي چې کرونیک ته انیتلی پیشنټ په سټارټ کې څنګه دا کوي چې مطلب زما دا بیماري شروع کېدو والا یا شروع شوې ده. ساجد صاحب ډېر ښه سوال دی او مینوالو ته به ډېر ښه اندازه چې د هغه ولګېږي. خو ساجد صاحب عام صورتحال چې دی نو هغه دا دی چې تر اوسه پورې د دې اسباب چې دي هغه په ټیک طریقې سره معلوم نه دي چې د جوړونو بیماری چې ده نو هغه ولې پیدا کېږي. لکه تر اوسه پورې چې کوم ریسرچ شوی دی د هغې ریسرچ مطابق لکه دې کې لکه نه خو د عمر دخل شته دی نه پکې موروثي څه داسې ذکر چې دی هغه شته دی نه په دې کې د ماحول څه داسې شتوالی چې دی هغه شته دی خو تر اوسه پورې د دې زیات هغه چې دی هغه معلوم نه دی. خو موږ راځو چې د دې تر اوسه پورې اسباب معلوم نه دي خو یو خبره چې ده نو هغه عامه ده چې د نارینه‌و په نسبت باندې لکه په زنانو کې د دې بیماری چې د هغه 3 ګونه چې د هغه زیاته ده. او بل دې لپاره چې کوم پراپر عمر دی نو هغه د 35 سال نه تر 45 سال پورې لکه دا بیماری چې د هغه په دې عمر کې زیاتره چې د هغه کیږي. خو د دې دا مطلب هم نه دی چې را ماشومان یا د کم عمر خلک چې دي نو هغه به د دې نه محفوظ وي. لکه کم عمر چې دي نو هغه هم د دې بیماری نه چې دي نو هغه بالکل آزاد نه دي او هغه هم د دې نه محفوظ نه دي بلکې ماشومانو ته په کم عمر کې هم دا بیماری چې ده هغه کېدلی شي. بیا مونږ په وجو کې راځو نو په وجو کې مونږ ویلی شو چې سګرټ نوشي لکه زیات هغه چې دی هغه چین سموکر حضرات چې دي نو دا د خطرې باعث چې دی نو هغه د لپاره ګرځېدلی شي لکه د جاینټ ډیزیز چې دی د هغې لپاره د خطرې باعث چې دی هغه ګرځېدلی شي. او د جوړونو د بیمارۍ د آبهوا سره څنګه چې ما ذکر وکړه چې د دې سره هیڅ تعلق نشته ده ولې چې د دنیا یو ملک هم داسې نشته بلکې د دنیا د یو ملک یوه کونه یو ځای هم داسې نشته چې په هغې کې به د ارترایټس مریضان چې دي هغه موجود نه وي یا به په هغې کې د جوړونو بیماران چې دي هغه موجود نه وي. او د دې نه علاوه یو بل شکل چې موږ وایو چې لکه دا د انفیکشن بیماری ده نو دا هم تر اوسه پورې غیر وضع ده چې هغه چود کی بیماری ورته ویلی شي نو هغه هم تر اوسه پورې لکه د دې هغسې واضحه صورتحال چې دي نو هغه یا موجود نه دي.
یا مونږ ویلی شو چې هغه ایموشنل هغه ورته مونږ وایو بیګاړ ورته وایو یا ایموشنل ډسټربنس ورته وایو. نو هغه هیجانی کیفیت هم لکه کله کله د دې بیماری سبب چې دی هغه وګرځيږي. خو که ډیر زیات څوک د ډیر زیات کار کوي او د ډیر وخت پورې هغه په ذهني پریشانی کې یا ډیر وخت په خپلې بیماری کې یا د دې نه علاوه په تیزی سره د هغوی په جوړونو کې چې کم تکلیف چې دی هغه زیاتیږي نو د هغې هم لکه یو اهم وجه چې دی نو هغه دا ګرځېدلی شي. او د دې سره که موږ وګورو چېرې د ډیر طبي صورتونه یا کلینیکل صورتونه د دې موږ وګورو یا د دې دپاره هغه وګورو چې د جوړونو په مرض کې چې کم مبتلا خلک دي نو د اول نه لکه د کم مرض یا د کم بیماری د بیګاړ په نتیجې کې چې دی نو هغه هم کېدلی شي. او د دې سره سره بیا دوی ته چې کم احساسات کېږي یا کم سیز دو محسوسوي نو هغه ما مخکې هم ذکر کړو. خو د دې سره تکاوټ او د دې سره هغه سن ہونا یا نمنس چې دی هغه راتلل یا په مختلف اعضاء کې یعنی چې د باډي څومره غدي په هغه کې د چوبن احساس یا ډنګ لګنے کا جی بالکل ډنګ لګنے کا احساس یا سټینګینګ سنسیشن چې ورته مونږ وایو نو هغه چې دی هغه هم په دې کې محسوسېدلی شي. او د دویمه خبره دا چې لکه د وزن کمی چې دی هغه هم په دې کې راتللی شي. یا مونږ ویلی شو چې موټر نروس چې دي یا خر کې اعصاب چې ورته ویلی کېږي نو په هغې کې هم لکه تبدیلی چې دی هغه را پیدا کېدلی شي. او عام لکه جرنل ډایبلیټي یا جرنل ویکنس چې دی نو هغه هم ورسره پیدا کېدلی شي. خو عام طور باندې لکه د پټو او د نرم اډوکي چې دي نو په دې کې ورسره هم درد چې دی هغه پیدا شي. صحیح. قدرمنو کتونکو خبره کېږي د ډاکټر هدایت الله افریدي صاحب سره چې یو ډېر ښه هومیو فزیشن دی په ارترایټس باندې یعنی د جوړونو په بیمارۍ باندې د بیمارۍ متعلق مزید خبرې اترې به کوو، مزید انفارمیشن به مینوال له ورکوو. خو اخري یو ورکوټ شاته کې دمه د مین پسته بیا راځو.